अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। زه ډاکټر سراج الدین بډیچ ایز اسسټنټ پروفیسر میډیسن شعبه کې بولان میډیکل کالج کې کار کوم. نن چې دا ویډیو مې جوړه کړې ده نو دا د وایټامین ډي په حواله ده او خاص طور پر د کم خلک چې اشته یا عمرې ته ځي د هغه د هګایي دپاره او د وایټامین ډي سپلیمنټیشن دپاره مې جوړه کړې ده. وایټامین ډي بیسیکلی کم خلک چې عمرې او اشته ځي نو هلته د دنیا د ټولو ملکونو نه خلک راغلي، مختلف قسم زکام ناجوړیانې دا ورسره خدشه تړلې چې هلته انسان ناجوړه کېږي. چونکې دی خپل ښاره سره ولاړ شي نو هلته ډېر رش ګش د رش سره چې دی مختلف ملکو سره خلک مختلف قسم بیماریانې راځي. نو باید چې دی خپل امیونټي سټرونګ کړي او یو سټرونګ امیونټي سره هلته ولاړ شي نو هلته خپل عبادات او دا شیان سره وکړي او وایټامین ډي کمی چې د ده سره رهي نو د دې امیونټي ډاون شي نو دی هلته معمولي انفیکشن زکام دته ډېر زیات د سکه اثر ورمنې اچي. نو د کم خلک چې اج عمره ته ځي د دې لپاره د وایټامین ډي لیول نارمل کوم ضروری دي. نو وایټامین ډي امپورټنس چې د وایټامین ډي امپورټنس دا دی چې زمونږ د زړه لپاره د هډو لپاره د پټو لپاره او د امیونټي لپاره یعنی قوت مدافعت لپاره وایټامین ډي ډیر ضروری شی دی. د وایټامین ډي کمی سره انسان ته مختلف قسم علامات پیدا کیږي. اول علامه دا ده چې انسان د هډو نه درد شروع شي، پټو کې درد شروع شي، سستی فیل کوي، انرژي ورسره نه وي، معمولی زکامونه د ډېر غټ کیږي او زر زکامونه انفیکشنز ورته کیږي، چوټا انفیکشنز بس بار انفیکشنز ورته کیږي یعنی د دې امیونټي ډېر ډاون وي. نو د دې چې کوم امپورټنس دی هغه موږ ډسکس کوو، د دې کمی اثرات موږ ډسکس کوو او د دې چې دی او کوم د ویډیو خاص مقصد دا و چې موږ د اج په باره کې یا د عمره په باره کې دا ډسکس کوو چې د وایټامین ډي څه ضرورت دي څنګه به کوي. نو د وایټامین ډي پوره کېدو موږ سره درې شکل دي. اول شکل دا دی چې دا د لمر ته انسان کښیني او د پوست لاندې وایټامین ډي جوړ شي. دویم موږ وایټامین ډي د خوراک په شکل کې اخیستلی شو مګر هغه ډیر کم مقدار کې وایټامین ډي لکه خاص مچلین راځي یا ټیونا فش ورته وایي یا سامن فش ورته وایي د هغه کې مګر هغه زموږ د ډیلی ریکوایرمنټ مقدار نشي پوره کولی. دریم چې وایټامین ډي موږ اخیستلی شو هغه د سپلیمنټ په شکل کې اخیستلی شو. نو دا درې سره سورسز دي د وایټامین ډي غنه، یو لمر شو، یو خوراک شو، یو سپلیمنټ شو یعنی ادویات شو. نو اج والا خلک یا عمرې ته چې کم خلک زی هغه ته زما دا د څه دی ریکمنډیشن دی چې اوله کولای شي خپل وایټامین ډي ټیسټ وکړي. ولې وایټامین ډي ډیفیشنسي د پاکستانی ریسرچ په مطابق 80% پاکستانی پاپولیشن دا وخت د وایټامین ډي ډیفیشنٹ دی، 15 سے 20% پاپولیشن د څه دی چې هغه وایټامین ډي پوره ده، 80% پاپولیشن. نو کچیر دی د لوګ لمخ له یو شپه ځپتلو مخه چې خپل وایټامین ډي لیول وګوري کې کولای شي خو ډیر ښه او کنه شي کولای نو وایټامین ډي د سټیټ اوی کیپسول فارم کې راځي. وایټامین ډي سنی ډي کیپسولز راځي، سنی ډي سټاټ کیپسولز راځي نو په هفته کې یو خوړل کیږي، شپږ هفتې به دی وخوري د عمرې د اج ته تلوګو لمخه نو الته به د امیونټي ډیولپ شي. نو به اج دوران کې د اډو دردونه کیږي، نه به پټو دردونه کیږي، نه به چوټا موټا زکام دته لګيږي او داغه نه به دی بالکل فټ پارټي او خپل عبادتونو عمره به اج به خیر عافیت باندې تیر کی. اور تاسو ټول شکریا دا کوم چې دا ویډیو وګورئ او ټول شیر کړئ چې دا انفارمیشن ټول خلکو ته ورشي. تھینک یو.